بالکل یې تنها دی هغه سره پولیس ګاډي نشته دی ډي پي او ته مو دی څه تا د 400 اډې کلاب پرېږدولي دي ایس نشې څه ځوانان یې تباه او برباد کړلو او د کلاب پرېږدولي دي خو ما د مستقبل د ایټم بم جوړونکي ما د ملک چلونکي ما د ډاکټر عبدالقدیر ځوانان په کورو باندې کېنولي دي هغوی ته د هر قسم ته سهولتونه بند کړي دي ایسي صاحب تاسو کوم اټې کړی دی ټیک دی تا ته به آډر وي خو موږ یایو چې سینماوې د کلاو کړلې کلبونه د کلاو کړلو هغه ناشو تماشو اډې د کلاو کړلې ورونو دغه د مستقبل څه ما د ملک رهنمایي به کوي ما د ځوان صدا به ډاکټر عبدالقدیر جوړېږي دا به د پوځ سپهسالاران جوړېږي دا به ډاکټران جوړېږي انجینران به جوړېږي دا تو تیارې سره مخامخ کړي دي نور مو دا شی نشو برداشت کولی که کورونا وایرس وي موږ دا یوه بله مطالبه کوو چې د بلډینګونو یو سکول باندې په لکونو روپۍ راغللې استادانو تنخواهانې باندې دي هغه استادانو صندوقو تنخواهانو باندې خپل بچي ساتلو هغوی ته خپلې تنخواهانې نه میلاویږي وروره جانه دا تاسو ښه په غور سره واوړئ چې د دغه کورونا وایرس په مد باندې په اربو روپۍ پاکستان ته میلاو شوي دي په کار دی چې کله د کورونا وایرس بیمارانو تاویر نه کړلې ځوانانو تداویر نه کړلې بلډینګونو والا تداویر نه کړلې استادانو تداویر نه کړلې وی احتساب غواړو چې د کورونا وایرس په مد کې کومې روپۍ راغلي دي وړو بره 6000 ته ورسېدله وړی ټیم 5000 ته ورسېدلو چینی بره 4000 نه به وختله د پیسې کوم طرف ته لاړلې زه د جماعت اسلامي ضلع کورم طرف نه د پرایویټ سکولونو سره شانه بشانه ولاړ یم چې څومره منډه وي ترړه وي وزیر اعظم هاوس ته پرې وي چې کوم ځای کې تاسو ته د مزدور رات شولو انشاءالله پرایویټ سکول ځوانانو سره سره به د جماعت اسلامي ځوانان او مشران ټول به د سره شانه بشانه ولاړ انشاءالله